ټولو ورځو کې غوره ورځ ورځ د جمعې ټولو منځونو کې غوره منځ کم منځ شبق سره درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل وی ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ پټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده د جمعې د ورځې نه بل غوره ورځ نشته ده ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ څومره ورځې چې دی په دې ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده ولی غوره ده وی فیه خلق آدم په دې ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی وفیه قبض او په دې آدم علیه السلام په دې ورځ کې وفات شوی دی وفیه النفخة وفیه الصعقة او شپېلې کې چې پوکې وخینو ورځ د جمعې او خلق باندې چې بیهوشي راځي نو ورځ د جمعې د جمعې ورځ ټولو ورځو کې غوره ده ځکه څلور کارونه دي پکې آدم علیه السلام پکې پیدا شوی دی آدم علیه السلام پکې وفات شوی دی وفیه النفخة او شپېلې به په دې ورځ باندې وخیخه پوکې به وله ورکي نو پوکې بم په دې ورځ په شپېلې کې وخي او په دې ورځ باندې به په خلقو باندې بیهوشي مرازي چې پوکې ورکي نو ټول خلق به بیهوش شي دا ټول نظام بوران شي درهم برهم بشي نه به غري نه به کندې نه به لوړې نه به جوړې ټول خلقو باندې به بیهوشي راشي نو دا به ورځ د جمعې نو قیامت چې راځي یعنی دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې خش پیلې به د جمعې په ورځ وخت شي دا ډیره اهم ورځ د جمعې ورځ حدیث مبارک کې راځي ټولو منځونو کې غوره منځ کم منځ دی ټولو منځونو کې غوره منځ د جمعې د سحر منځ چې کله با جماعت ادا شي چې د جمعې د سحر منځ یو د جمع سره ادا کې د دین بل غوره منځ نشته او خلق چې پریدي کوم منځ ناغم دقه منځ دی بے غوري چې خلق په کوم منځ کې ډیر کوي نو هغه د جمعې د سحر منځ د جمعې منزل نیمه غنټه مخکې را روان او د سحر منځ د جمعې د سحر منوي کړي حال دا دی چې دغه منځ د دې منځ نه غوره دی ټولو منځونو کې غوره منځ د جمعې د سحر منځ چې کله با جماعت ادا شي جمعې په ورځ چې سحر منځ کې او با جماعت ادا کې د الله شکر ادا کوي بیا جمعې ته حاضری وکړه نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایل ودا ډیره قیمتي ورځ ده نو صحابه ورته وی مونږ به پکې سکو چې دومره اهم ورځ ولا نو دې کې به مونږ کوس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل فاکثروا علی من الصلاة فیه په دې ورځ فما درود شریف ډیر وایي د جمعې په ورځ دا ډیره قیمتي ورځ ده او په ټولو ورځو کې اوچته ورځ د جمعې ده نو فاکثروا علی من الصلاة فیه په دې ورځ په ما باندې درود شریف ډیر وایي په نور ورځو یې وایي خو فاکثروا د جمعې په ورځ ډیر زیات وایي ولی د جمعې په ورځ ډیر وایو وی فإن صلاتکم معروضة علی
ستاسو دا درود شریف په ما باندې پیش کیږي مالای ملائک راوړي ها په دې ځمکه ملائک مقرر شوي دي اغا زما او ستاو د بل درود شریف راوالی او په امام الانبیاء باندې پیش کی چې تا باندې دا درود اویل شو نو فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود په ما پیش کی که غواړي دا چې یم دلته او نسبت مې د نبی علیہ السلام سره قایم وي نو درود وایا نو دا درود به ملائکه توړي نو نسبت به قایم دا د الله په مونږ احسان دی احسان چې مونږ دلته درود شریف وایو ملائک د دې زین درود والی او الته په امام الانبیاء پیش زمونږ د خلو درود الته ورسی زمونږ د کورونو درود الته ورسی زمونږ د بچو درود الته ورسی بچی توای جمعه پرز بچیا جبه دی په درود شریف معطر ساته رکوټه بچي به وای چې مال خود درود ابراهیمی ناراضي د مانزه دا درود ته ورته وای بچیا لړ درود شریف وای کنه وصلی الله علی النبی الامی دا درود دی بچیا سمره لړ زته شروع کچنن به سو پیری وای وصلی الله علی النبی الامی بچیا دغه وای او دام وای بسم الله والسلام علی رسول الله دا څومره لړ درود دی نو چې زماستا درود ملائک کړي چې زماستا د کور نه د نابالغ بچو درود شریف ملتوسی نو ما بم ویلې او نابالغ بچی بم ویلې بیبي بم ویلې او بچو بم ویلې د ټول کور درود با ملائک په امام الانبیاء باندې پیش کی خاف ان صلاتکم معروضه علی په دې ورځ درود شریف ډیر وای دا ملائک ال توړي استاد ذهن ته سوال راځي سوال بدار راځي چې مولوی صاحب چې سړی وفات شي نو مونږ خو چې عام مړی قبر کې کید نو کال نیم پس مړی په قبر کې نه خوري شوی نو دا درود چې ملائک وسی نو نبی علیہ السلام خو ډیره موده مخکې وفات شوی دی وجود بیروغي مولوی صاحب چې دا درود ملائک وړي نو دا تپوس یو صحابي د نبی علیہ السلام نه خپل کړو ابو داود شریف کې حدیث شته صحابي د نبی علیہ السلام نه دا تپوس کوي الله حبیبه ته مونږ ته وای چې په ما به درود د جمعې او په شپه او په ورځ ډیر وای نو الله حبیب استاسو د وجود به خوري شوی نه دا بروغي د الله حبیب مونږ ته باندې درود وایو نبی علیہ السلام صحابي ته جواب ورک وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابي یوازې زمانہ د 1,00,000 کم و بیش د ټولو انبیاء وجودونه الله پزمکه حرام کړی دي تزمکه سن شوی دا عقیده به مسلمه کې ها چې دی وجود ته وای نس نشي ویلې دې ته خور سن شي ویلې یوازې زمونږ د پیغمبر نه د 1,00,000 انبیاء چې تیر شوی دي خور وجود ته سن شي ویلې وای نه وجود ته سن شي ویلې بالکل وجودنا محفوظ دی فإن صلاتکم معروضه علی نو کو غواړي دا چې ګرځم دلته او تعلق مې د امام الانبیاء سره برقرار وي نو دلته درود شریف وای ملائک به د دې زین وړي په امام الانبیاء به پیش کوي نو جمعې په ورځ به درود شریف ډیر وایو په بچو به وایو په خپل به وایو بیبیانو ته بم دا سبق خایو وای بچیا د سې د جمعې ورځ به شپېلې کې به پوکې وې دار سبلاړ شي بچیا دا به ورځ د جمعې نو کتاب معشوم لدا نظریه جوړ کړه دا معشوم ډیر په یاره د جمعې د ورځ تیری د ذهن به بیا دا نه چې سبا زما چوټي د جدمونز پکیم چوټي ده او د سبق مم چوټي ده او د مونز مم چوټي ده سبا د کرکټ ورځ ده وای نه بچیا قیامت دا شپېلې چې وخی او دا نظام چې ورانیږي دا ورځ به د جمعې بچیا دا ډیره قیمتي ورځ ده زمون نیکه آدم علی السلام په دې ورځ پیدا شوی او بچیا بیا وفات شوی وو
نبی علیہ السلام صحابو ته وی په ما درود ډیر وای ستا د درود به ملائک د دې ځای نه وړي په نبی علیہ السلام به پیش کی دا بچي به څومره په عقیدت باندې درود وای خو کدل پلار دا نظریه جوړ کړه چې ستا درود د دې ځای نه وړي په نبی علیہ السلام به پیش کی نو جمعې په ورځ باندې به درود شریف ډیر وایو